شفا کی کینی الکه کم ورځي چوټی دا الکه د اتوار په ورځي چوټی دا اتوار په ورځ مریض کم نه کی ګوري یاره پلان کی سنټر کی ګوري پیسې څومره دی یاره دومره پیسې دی د څه ټایم ناسته کوي یاره چې دا ټایم نه دا ټایم پورې ناسته کوي منګ او تاسو معلومات کوو که نه کوو ولې ځکه ما ته ضرورت دی چې زما د بدن علاج وشي نو د بدن د علاج دپاره بیا زه د بدن علاج چې څوک کوي د هغوی معلومات حاصلوم هلته لاړ شم منتم کومه زارین کومه هغه وایي هلکه سهار وختي به ځان رارسئ زه د هغه ډاکټر په خبره باندې زما عزتمندو عمل کومه سهار وختي مې ګاډی سپیشل کړی دی هغه چې راځي زه ورته ناست یم قطار کې هلکه ستا 15 نمبر دی ډاکټر یو مریض باندې 15 منټ تېروي نیمه ګنټه تېروي زه ناست یم خیر دی نمبر به مې راشي زه د خپل نمبر انتظار کومه ولی ما ته د خپل ځان ډېر ګران دی زه په دې خپل بدن ډېر مین یم زه په دې ژوند ډېر مین یم ځکه زما عزتمندو د انسان دا زندگی دا ډېره قیمتي ده د انسان دا ژوند دا ډېر قیمتي دی نو انسان وایي چې زما دا زندگی بچ شي حالانکه په ډاکټر باندې د انسان زندگی 1 سکند نه زیاتېږي اسپتال کې پروت یو سکند زیاتېدل د زندګۍ نشته اسپتال کې نه په کور کې پروت یو سکند د زندګۍ د زیاتېدو نشته انسان زما عزتمندو پیدا دی الله پیدا کړی دی او د انسان د زندګۍ ټیم الله مقرر کړی دی چې د زندگی به دومره د مور په خېټه کې دی لا پیدا نه دی چې الله رب العزت فرشتو ته وایي د ده لپاره اونې کوي چې دا به دومره زندگی تېروي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې فرشتي د مور په رحم کې الله پاک ورته وایي د ده ولیکه عمر به څومره وي هغه نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې زما عزتمندو د دې سړي دا عمر لیکلی شوی دی بس الله ویلی لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون یو سکند چې کومه نیټه مقرره ده کومه زندګي چې ستا لیکلې شوې ده دې کې یو سکند مخکې کېدل نشته دې کې یو سکند وروسته کېدل نشته او بیا الله ورپسې یو جلالي اعلان وکړو کل من علیها فان خبردار چې هر څوک د هر چا سره تعلق دی د هر قوم سره تعلق دی د هر قبیله سره تعلق دی خان کو غریبی امیری کو نوابی جاگیرداری کو جاگیر غریبی زمین عزتمند زمینداری کو دکانداری ان پڑھے کو لکھا پڑھے ملائی کو عالمی کو طالبی کو مفتی کو قاضی کو غریبی کو مالدارے کو خان کو نوابی کو ملک دی زمین عزتمند بادشاہ د وقتی زمین عزتمند زما اعلان وورا کل من علیها فان خدای یوم نه پریدم په دې مختص مکه چې دا سړي دا ټول ختمېدو واله دي یوم نه پرېږدمه هر زنده سر نه مرګ دی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى الله وی ما د دې خاورې نه پیدا کړی یې دې خاورې ته به بوځمه او د دې خاورې نه به واپس راپورته کومه الله وی په دې مختص مکه باندې به یوم نه پاتې کېږي هر سړی به ځي کل نفس ذائقة الموت هر زنده سر به ذائقه د مرګ څکنه د مرګ به کوي چې ژوندی دی ساه لرونکی دی په ده باندې به مرګ راځي خامخا به پرې راځي او دا مرګ هم چې راځي زما عزتمندو دا به دې ته نه ګوري چې دا بوډا دی دا ځوان دی دا ملا دی دا امیر دی دا انپړه دی دا لیکه پړه دی دا ملازم دی دا کارخانهدار دی دا فوجي دی دا پولیس دی دا افسر دی دا استاد دی دا جومات کې دی دا بازار کې دی دا خانقاه کې دی دا په ډیران باندې دی دا په پټي کې دی الله پاک زما عزتمندو چې د چا کوم ځای کې مرګ لیکلی دی هلته به راځي والله راځي به خامخا اوس خدای راته څه وایي نم پرېږدم وجنم بم خامخا لیکن بے منگا منڈی وہ ڈاکٹر لورزو دا ڈاکٹر منتم کو ڈاکٹر تصاریم کو دا ڈاکٹر احسانم منو دا غخیگرم منو
هغه صرف په قلم باندې لیکل کوي. د یو 10 روپو قلم چې والی په دې 10 روپو قلم باندې چې دا لیکل کوي نو 50,000 مریضان لیکل پې کولی شي. او زما عزتمندو هغه وایي 2020 مې موږ ورته جیوالی او چې زما نمبر لیټ وي نو زه چې کوم ورسره درباري ولاړ دی هغه له رشوت هم ورکوم صرف د دې د خاطر چې دا ډاکټر پیسې مې ورکړلې او مې ګوري صرف دوی راته ولیکي. ولې چې زما دا بدن ټیک شي، زما د لاس دا درد ختم شي، زما د سر دا درد ختم شي، زما د غاښ دا درد ختم شي، زما د زړه دلکن ټیک شي، زما د خپو دا خوږېدل ختم شي، زما د ملا خوږېدل ختم شي. د دې لپاره د ډاکټر لازمه. خو د انسان بدن او انسان چې جوړ دی دا د دوه شیزونو نه جوړ دی. یو د انسان بدن دی او یو د انسان روح دی. دا دواړه سره یو بل سره لازم ملزوم دي. کو روح نه وي دا تش بدن، دا تش ډانچا، دا بې فایدې ده. بې زما عزتمندو دا خلک یوسي قبرستان کې دفن کړي. بعد دا ختمه شوله. ته خو دا ډیډ باډي ده. او چې روح ته وځي نو ډاکټران خپل منځ کې وایي هی از ایکسپایر، بس دا ختم شوی دی. هلکه دا ایکسپایر شو. ایکسپایر شي څه ته وایي؟ پالتو شي. دا د کار نه دی، دا اوس استعمال والا نه دی. هلکه دا ختم شوی دی، دا ایکسپایر شو. اوس چې ما ورته ته بیا ایکسپایر وایي. ایکسپایر یو ډسپوزیبل شی دی. ډسپوزیبل شی بازار ته لاړې پلیټ ترې راواغسته لکه ډسپوزیبل پلیټ راکا. پلیټ کې ته خوراک کېږو مده ګودار دی که ډېران شو. ګیلاس ترې راواغستو هلکه ډسپوزیبل ګیلاس راکا. ډسپوزیبل ګیلاس هغه یې دله درکړو په هغه ګیلاس کې شربت وڅښو په لار روانې بس ګزار دی کړو. کو لختي ته پرېوتو کو ډېران ته پرېوتو بس دا ایکسپوزیبل شی دی، بس ختم. دا ایکسپایر شو، دا ختم شو، دا قابل د استعمال نه دی. او که څوک استعمالوي هلکه دا ایکسپایر شوی دی مه استعمالوه. اوس دا کو استعمالی کیدی شي نقصان در ورسي. بیا ما ته ایکسپایر شو او چې کله زه او ته ایکسپایر شو نو بیا کور کې نه ساتو. هلکه بیماري ته ولاړېږي لرې که یو یې کور کې ساتلو ته وخت نشته. هلکه کور کې د ضرورت نشته. یا کور دروازې چې باري چې روح پکې دی د کور نه باري الو کوم ځای کې چېرته یې کله به راځي څه ټایم به راځي روټۍ دې خوړلې چای دې څښلی نه مې نه څښلی خوړلې مې نه ده تپوس دې خلک کوي. زما عزتمندو موږ ډسپوزیبل شیان یو ښه. زما او ستا بدن مې چې کله تې روح ووتو نو دا باډي دا ایکسپایر شوه، دا ختمه شوله، دا قبر ته یوسي. دا به د چنجو خوراک وي، دا به د مارانو لمانانو خوراک وي. الله هم دې وساتي. دویم شیز د انسان دا روح دی. او زما عزتمندو څنګه چې د انسان بدن بیماریږي په ده تبه راځي، په ده ټوخی راځي، د ده زړه دلکن تیزېږي، د ده غوږ خوږېږي، د ده سترګه خوږېږي، د ده غاښ خوږېږي، د ده سر باندې درد راځي، د ده په خپو درد راځي، د ده په ملا درد راځي، د ده معده چې کوم دی خرابېږي، د ده ګېډه کې درد راځي، د ده تشو میکیو تکلیف راځي. دا د بدن بیماری دي. د دې ډاکټر راته معلوم دی هلکه دا تکلیف مې دی. ډاکټر یې څوک دی؟ پلانکی ډاکټر دی. ډاکټر کوم ځای کې کینی؟ پلاني هسپتال کې کینی. څه ټایم کینی؟ پلاني ټایم کې کینی. پیس یې څومره دی؟ دومره پیس دی. زما عزتمندو هغه ډاکټر ما ورته پېژنو. خدا خو نیم انسان دی. اوس دویم شی د انسان په دې بدن کې روح دی. دویم شیز روح دی. څرنګه چې د انسان بدن بیماریږي داسې د انسان روح ته هم تکلیف رسي. د انسان دا روح هم بیماریږي. د ده بیماریدل څه دي؟ د ده بیماریدل دا دي چې دا به د ګناه طرف ته ځي. د ده بیماریدل څه دي؟ دا چې کوم دی زما عزتمندو د الله ویلو باندې ورته تکلیف میلاویږي. د ده بیماریدل څه دي؟ چې اذان واوري دته تکلیف میلاویږي. د ده بیماریدل څه دي؟ زما عزتمندو دا د مانځه په ټایم کې زما عزتمندو په ګندګۍ کې خوشحاله دی، په ډېران خوشحاله دی.
دا د انسان د بدن بیماری دلی دته ګناه نه ښکاري دته غیبت ګناه نه ښکاري دته چغلخوري ګناه نه ښکاري دته د چا توهین کول ګناه نه ښکاري دته د مسلمان سپکواله کول ګناه نه ښکاري دته د الله خپه کول ګناه نه ښکاري دته د رسول الله د سنت او مذهب وړاول دا ګناه نه ښکاري د انسان بدن چې بیمار شي ودن روح قوته نو مړ بشي دا به د قبر کندې ته گزار کی روح تی وته دا به د قبر خوراک شي خو که روح بیمار دی او روح چې کوم نه زما عزتمندو د هغه علاج ما او تا اونکو نو د دې روح د بیماری د وجې نه به ما او تا د جهنم خشاک تو د جهنم کندې ته به پرېوځو خو راځئ په سر باندې درد هلکه پلانکې ډاکټر ډېر ماهره دی خو رښتیا ووایئ چا دا ویلي چې زما تلاوت تړه نه کېږي زما د روح بیماری ده چې زما د دې روح د بیماری علاج به چا سره وي دې ډاکټر چاته معلوم دی پیژنئ څه ټایم به ناست دی کوم ځای کې به ناست دی څومره پیسې دی زه دروغ وایم او دروغ دومره لویه ګناه ده چې الله فرمایي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون مخکې د کفارو د کفارو تذکره کوي سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله بالذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون مکه د کفارو تذکره کوي الکه دا کافر داسې دي اے پیغمبره کتی ایره کتی نه ایره تو ورته واز او نصیحت کې کو نه کې ستا واز او نصیحت دوی ته فایده نه ورکوي ځکه دا منونکي نه دي ستا واز او نصیحت د دوی غوږونو ته نه دننه کېږي چې غوږونو ته یې کومې لاره د غوږ لاره اړه تتلې ده هغه د غوږ لاره چې کوم اړه تتلې ده په هغې والله الله مهر وهلی دی زما عزتمندو دغه غوږونو نه دا خبره چې کوم دی لاندې ته نه کوزېږي په سترګو باندې دا د سترګو چې کوم دی یو کنیکشن نه تتلی دی د غوږونو کنیکشن نه تتلی دی زما عزتمندو ځکه الله وویل ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله د دوی په زړونو مهر والی د دوی په ژبو سترګو غوږونو باندې الله ورته مهر لګولی دی دوی حق خبره کولی نشي حق خبره اورېدلی نشي دا د دوی حق خبره دا زما عزتمندو نه برداشت کوي دا ټول بدي ذکر کړله بیا وی خدای سره دوکه کوونکي دي دوی دا وایي چې موږ خدای دوکه کوو اوس یو سړی چې په خپل ځان کې او په خپل ګمان کې خدای له دوکه ورکوونکی دی راته ووایي دا څومره لوی جرم دی چې یو سړی ځان ته پوهه وي او خدای ته ناپوهه وي ولې دوکه هغه سړی ورکوي چې هغه دا وایي زه پوهېږم او دا چا سره چې معامله کوم دا نه پوهېږي نو څه مطلب پوهه زه یم چې دا چاله دوکه ورکوم دا په دې نه پوهېږي مړه زمونږ دا پښتانه وایي چې نه پوهېږي هغه له دوی حصې ورکوه دو برخې ورکوه دوکه ورکوي و د دې څوک چې دوکه باز دی دا چې چاله دوکه ورکوي د ده سوچ دا دی چې زما پویا زما سمج زما عقل دا زما عزتمند د خدای نه ډېر اعلی دی ځکه یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم نیم خدای له دوکه ورکوي خو خدای پاک وایي چې د دوی ته عذاب علیم ورکوما داسې عذاب چې هغه دردناک وي بما کانوا یکذبون په سبب د څه د دروغ ویلو موږ دروغ وایو که نه وایو اوس دا دروغ ویل دا د روح بیماری ده اوس زما د دې روح علاج څوک کوي چې دا د دروغو نه بچ شي دا رښتینی جوړ شي دا صادقینو کې شمار شي دا په رښتینو خلکو کې شمار شي او د دې روح د دې بیماری علاج څوک کوي چاته ډاکټر معلوم دی
نه دی معلوم. دا ډاکټر کوم ځای کې کینی چاته پته شته نشته. هلکه زما په غاښ درد دی، د غاښ ښه ډاکټر چاته معلوم دی؟ زما عزتمندو اوس به تاسو دلته تپوس وکئ، په دې جومات کې به یو وي هلکه عبدالعزیز ډاکټر دی، هلکه چې کوم دی دغه بل ډاکټر دی، هلته هلکه هغه بل ډاکټر دی، ابتحان ډاکټر دی. د 500 ډاکټرانو نومونه به اوس وایي. کوم ځای کینی؟ اسپتال هم درته ښیي، څو پیسې دی هغه هم درته ښیي، څه ټایم کینی هغه هم درته ښیي. خو زما روح بیمار دی، دا روح مې دروغ وایي، دا خفه کېږي نه، دا چغلخوري کوي، دا خفه کېږي نه، دا دروغ وایي، دا په دروغو باندې چې کوم دی خفه کېږي نه. او زما دی بیمار روح علاج کوي چې دا به د دروغو نه بچ شي. څوک به راته ډاکټر وښیي؟ ځکه انسان خو صرف بدن ته نه ویلی کېږي. زما په غاښ درد دی نو د غاښ د ډاکټر تپوس کومه، خو زما په دې بدن سره یو بل څیز وابسته دی چې هغې ته روح وایي، چې تر څو دا روح او دا بدن دواړه یو شوی نه وي نو دا انسان کامل نه دی. کامل انسان هله دی چې روح او بدن دواړه وي. او الله وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان چا غفلت کې واچولې، چا غفلت کې واچولې. اوس د بدن علاج د پاره خو ډاکټر لازم پیسم ورکوما، احسان منم، الته دویم راخلما، د ډاکټر ته انتظارم کوما. سار الکه ډاکټر 8 بجې راځي، خو ته به غوړې وختي ځان نه رسې، غم مه کوه جي، زه د پنډیالۍ د سر نه به 9 بجې دلته ناست یم، زه به د امبار د سر نه راځم دلته به 9 بجې ناست یم. د شپې نه انتظام کړي. الکه زمونږ د کلي نه سار کې بانګونو ټایم کې کم ګاډی وځي، ما پېښور کې د ډاکټر نمبر راغستی دی، هغه ډاکټر له ځان رسوم. اسلام آباد کې مې ډاکټر نمبر راغستی دی، ځان رسوم. سار کې راځي، الکه هفته کې یو ورځ راځي، ټول هفته انتظار کوم چې د دې ډاکټر د نمبر راشي. الکه میش پس پرته نمبر ملاویږي، ټیک ده جی میش پس ته ملاو شي، او د سره د ژوند د ګارنټۍ 15 سکند هم نشته دی، او میش انتظار کوي د بدن د علاج دپاره. او د بدن علاج چې دی ونه کړو نو څه به شي؟ مړ به شي. چې مړ شو څه به شي؟ قبر ته به لاړ شي. خو چې د روح علاج دی ونه کړو نو ته به د جهنم کندې ته ځې. اوس د روح علاج د بدن د علاج نه څومره ضروري دی، خو د بدن د علاج ډاکټر راته معلوم دی، خو د روح د علاج ډاکټر راته نه دی معلوم. روح بدن می بیمار دی، پیسې م ورکومه، انتظار هم کومه، دارو م راخلمه، انجکشن هم برداشت کوم، ترخې ګولۍ هم برداشت کوم. هلکه وریجې به نه خورې؟ نه به خورمه جي. غوړي به نه خورې؟ نه به خورمه جي. ډایټینګ به کوې جي؟ ډایټینګ به کومه. هلکه سار کې به پیدل مزل کې ورزش به کوې جي؟ ورزش به کومه. هلکه نهاره به تېرې جي؟ نهاره به تېرومه. خوږونه به پرهیز کې جي؟ پرهیز مې دی، د پلار مې ټیم پرهیز دی. علاج د څه دی؟ د بدن. اوس راځه د روح علاج به څنګه کېږي؟ زه به څنګه د روح پرېږدمه؟ زه به رښتینی څنګه جوړ شم؟ زه به رښتینی څنګه جوړېږم؟ زه به حلال مال ګټونکی څنګه جوړېږم چې زه په حلال وپاللی شم؟ زه خپل بچي د حلال راوړم، زه دروغ پرېږدم، زه غیبت پرېږدم، زه چغلخوري پرېږدم، زه ګناه پرېږدم، د سترګو ګناه پرېږدم، د لاس ګناه پرېږدم، د غوږونو ګناه پرېږدم. دا به څنګه پرېږدم؟ دا علاج دی، دا علاج غواړي. اوس دا علاج به څنګه کوي؟ د علاج دپاره موږ ته 2 څیزونه دي. یو د نیکانو صحبت، او دویم د قرآن تلاوت. اوس 2 څیزونه دي. یو ته ویلی کېږي د نیکانو صحبت. خو زه یې رښتې ووایم موږ ته نیکان معلوم دي، چې کوم ځای کې د نیک په صحبت کې کښېنما چې زما دا روح د ده علاج وشي، دا دروغ پرېږدي، دا چغلخوري پرېږدي، دا غیبت پرېږدي. نو موږ ته د زما عزتمندو مشرانو اکابرو طریقې ښودلې دي. اکابرو موږ او تاسو ته طریقې ښودلې. حضرت تانوي بابا جي رحمت الله علیه وایي ته چې کومه ګناه کوې نو دا ګناهونه ځان سره ولیکه. هلکه زه غیبت ډېر کوم، دروغ ډېر وایم،
پردې مال خورما، پردې حق خورما. یو ولیکا چې دې کې به کوم آسان دي هغې نه کر خطا وکړه، هغه فوري وکړه. لکه آسانه ګناه زمونږ دا علما ملګري مونږ ته وایي په دې پوه چې آسانه ګناه پرېښودل څنګه دي. هلکه په ناسته باندې اوبس کا، په ولاړه اوبس کل ګناه ده، خلاف سنت دی. په ناسته اوس کا مستا ولیکه چې زما عادت دا دی زه په ولاړه اوبس کما کرخه پیرا کا ګم نه پس په ناسته نه پې پیسې خرچ کېږي، نه پې ټیم خرابېږي، نه پې چې کوم دی نور څه کې نقصان راځي. هلکه په ګس لاس خوراک کې په ښي لاس به کوم، جامې اغوندې ابتدا کې ګس لاس استعمالې، د ګس طرف نه شروع کې د ښي طرف نه به شروع کوم. دا اسانه ده. جماعت ته دننه کېږي په خیخ په بدن نه کېږم، کور ته دننه کېږي په خیخ په بدن نه کېږم. بسم الله به ویما، درود شریف به ویما، سلام به اچوما. کور ته دننه کېږم سلام نه اچوم، اوس به اچوما. دا هغه شی دی چې دا ستا او زما د روح علاج دی. باتروم ته دننه کېږي د باتروم دعا به ویما، نه درځي اعوذ بالله ووایه. په دې باتروم کې شیطانان وي، دې کې خبیث شیطانان پراته، خبیث جنات په دې باترومونو کې پراته. زمونږه کمیس په باتروم کې ځوړند دي، په دې پوه شئ جامې به ځوړند دي په باتروم کې. یاد ساته د کم کور د خلکو کپړې چې په باتروم کې ځوړند دي، غسلخانه کې ځوړند دي، دا کپړې واچوه ستا په بدن باندې به ثقل او درونوالی راځي، ستا بدن به درونیږي. ولې په دې کپړو کې شیطانان او جنات شپه تېره کي او داسې پکې وي چې په دې کې ناست وي. تاسو دې خبر هم نه، ځکه دا باتروم دا د خبیثو شیطانانو د جناتو د اوسېدو ځای دی. موږ او تاسو چې کوم دی زموږ عزتمندو د دې خبرو پروا هم نه سره. اوس چې کوم شی آسان دی په دې باندې عمل وکړه. دا پنسر دا پنسر دی کې دا ګیټۍ پټۍ د الله د رحمت نه سړی لري نو مته اوچته کړه آسان چې چا کته د هغه پیدا پکې څه ده چې د چا اوچته د هغه نقصان څه دی. په دې لاره خلک ځي د چا اوچتې دي چا ښکتې. دا د روح علاج دی. خو د غاښ د درد هلکه استاد جي له لاړه شه چې دم را باندې واچي، ډاکټر له لاړ شه، ډاکټر په ګولو ونه شوله، هغه پکې تستني وي، اخره کې ورپسې امبور راوالي د نیرو وباسي. ولې د دې غاښ د درد علاج غم د سره شته. و چې کوم شی ستا او زما آخرت بربادوي هغه ستا او زما د روح بیماری ده. د دې روح د بیماری علاج چا کړی دی؟ چا ته پته شته چې د دې روح د بیماری د علاج اسپتال کم ځای دی؟ د دې ډاکټر څوک دی؟ د دې سپیشلیسټ څوک دی؟ دا نیکان دي. دغه نیکان چې دا ستاسو او زمونږ نه روان دي، دا نیکان خلک ستاسو او زمونږ نه چې روان دي، دا نیکان دي. تاسو وګورئ په دې تیر دې هفته کې دوه لوی علما مشایخ د امت خیرخوا دا د دنیا نه لاړل چې د امت د لکونو خلکو اصلاح د نفس کولا، د لکونو خلکو د نفس اصلاح کوونکي خلک دا علما دي. وریان ساتئ کله چې انسان ژوندی خلک قدر نه کوي، چې انسان مړ شي به قدر پیدا شي. ځینې خلکو ته وایم زمونږ د دې خلکو کې یو بیماری ده. بیماری دا ده چې کله عالم وفات شي قطار کې به راخوشي، یو بل له به دکي ورکوي بچه چې زه لږ سیکم، بچه چې زه لږ دیدار وکړم. زه ورته وایم د الله خاطر وکئ په دې ژوند د دې علماو ته دا تندي مو ګونجي کوئ، په قبر باندې چې کوم دی په مرګ باندې به ویر مته ضرورت نشته. چې په دې لار تېرېږم دا تندی راته مه ګونجي کوه، په ژوند باندې راته تندی مه ګونجي کوه، په ژوند راته سپک مه ګوره. ستا درانه کتلو ته مې سلام دی، مه ګوره راته دروند، مه کوه راته سلام، پیزام راته مه سموه، ګیله درنه نه کومه، ښه خوراک راله مه راوړه، ګیله درنه نه کومه. خو د الله خاطر وکړه تندی راته مه ګونجي کوه، ردې بدې راپسې مه وایه، سپورې ستغې راپسې مه وایه. او بیا مونږ او تاسو چې کوم دی د دې خپلې محلې دې ملګرو ته وایم 4 میاشتې وشولې زه تاسو ته لګیم، او دا 4 میاشتې مسلسل تاسو ته یو دعوت در کوم چې
چې موږ دې مدرسې له ځای اغوستی نه چې تاسو سره په دې ګیر چاپېره ناست دي دا طالب علمان دي. په دې کې سید خاندان خلک شته چې د محمد رسول الله سره نسبت دی د خاندان د رسول الله دی. په دې کې د سید خاندان طلبا شته. ای خلکو د حضرت فاطمه د بچو سره نسبت دی هغه خلک ستاسو په محله کې اوسېږي. دا د مدرسې برکت دی. د رسول الله په اوږه چې کومو نسو ناسته کړې ده د هغه حسنینو سره د نسبت والا خلک ستاسو په دې ورکوټي جومات کې تاسو سره دیره دي. هغه حسنین چې د محمد رسول الله د سترګو یخوالی و سیدا شباب اهل الجنه نبی علیہ السلام نے فرمائی دا د جنت د ځوانانو سرداران دي. دا هغه مبارکو هستو د هغې سره نسبت کوونکي خلک تاسو سره دلته په دې مدرسه کې او په دې جومات کې او په دې محله کې اوسېږي. ستاسو د کور وظیفه به یې خوړلي، ستاسو د کور ترکاري به یې خوړلي. سبا د قیامت په ورځ باندې ما نه څه مه غواړه چې مولوي صاحب ستا طالبانو له مې درکړي. سبا د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې ودرېږه وایي د حضرت فاطمه بچو له مې روټۍ ورکړې وه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمنو له مې روټۍ ورکړې وه. الله نور را سره څه نشته دی، دقه یو نسبت مې نوړی دی. زما د الله په ذات یقین او بروسه او ایمان دی چې د محمد رسول الله دا نسبت دومره لوی نسبت دی چې ته د محمد رسول الله دا نوم د خولې نه په میدان محشر کې والې الله پاک درته شاید چې هر څه معاف کړي، شاید چې الله درته هر څه معاف کړي. دا زما د محمد رسول الله د مېلمنو چې کوم دی خادم پاتې شوی جانې دو لکه رسول الله په الله ډېر ګران دی، د دې کائنات شهزاده دی، د دې کائنات حسن دی. مرکز د حسن محمد رسول الله دی، مرکز د جمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. تاسو ته پته ده دا طالبان دا ستاسو د لږ وخت مېلمانه دي. اوس کال اسم ختمي روجې ته 2 میاشتې پاتې دي. رجب او شعبان دا میاشتې 2 میاشتې دي او په دې 2 میاشتو کې زمونږ چې کوم دی په دې راروانه میاشت شروع شي زمونږ د مدرسې امتحاناتو شیډول جاری شوی دی. زمونږ د طالبان چې کوم کال دلته موږ تفسیر کو دا به رخصت شي. که په دې کې څوک پاتې کېدل د دورې دپاره به پاتې نور به ځي دا به لاړ شي مېلمانه دي. واسې بیا ځان سره سوچ وکړئ چې ستا دې دروازې ته به سهار ماسپښین ماښام د الله د نبي طالب ودرېده اواز به وکړ زیپه راوړی خدای م وبخئ. دا اواز به بیا واورئ چې د رسول الله مېلمه ستا دروازې ته ولاړي، د الله مېلمه ستا دروازې ته ولاړي اواز کوي زیپه راوړی خدای م وبخئ. دا اواز اورېدل به مې نه یاد وساتئ. کاش چې د دې اواز ما او تا ته پته وي چې دا طالب راته څه وایي، دا مېلمه د رسول الله څه وایي. حضرت حضر علیه یو چې کوم دی د زمانې یو لوی سړی دی، یو کس ورله رالی د الله په نوم سره هغه ورته وایي د الله په نوم دې رانه وغوښتله ما سره د مال او د جان زه مالک یم، مال راسره شته نه او جان راسره حاضر دی. والا بونې نه چې سړي خوښۍ را باندې وکړه هغه راوړو په بازار کې ودرو وایي دا غلام دی خرڅو مې چا ترې واغسته غلام دی خرڅوي غلام یې واغسته کور ته بوتو چې کور ته بوتو ورته وایي دا پټی دی دغه غر د دغې خر خاوره به راوړي دا پټی به ډکې دا لاړی چېرته ووته څه وخت بعد چې رالی کور کې وایي هغه کوم کس چې لګی دی کار کوي هغه هم سره چاو د روټۍ غم کړی چې رالی وي کتل غر چې کوم دی راوړی شوی دی خاوره راوړی شوی پټی ډک کړی شوی دا ناست دی لمونځ کوي عبادت کوي څوک یې پلان کوي مجي. بعضې خلکو ته الله اسم اعظم ورکړی ښه دا کرامت وي یو هغه شی دی چې عادت دی عادتن شی عقل یې نه مني. غر راوړل دا ډېر مشکل کار او کرامت جدا شی دی او کرامت مونږ پیژنو نو مونږ د کرامت خاوندان نه یو لیدلي هم نه دي چا سره ناسته نه ده کړې نو مونږ څه وایو
په دې پوه شو کنه موږ خو د جوکمارانو بچیو موږ خو چې کوم دی د ډنډو د پټو والا یو موږ په کرامت څه پوهېږي موږ څه پوهېږو موږ د نیکانو صحبت څه لیدلی موږ د پاکانو په مجلس کې ناسته نه ده کړې زموږ مثال خو د جولا دی زموږ مثال خو چې کوم دی د ډیران د ګونګټ دی ټوله خواري محنت ټوله زندگی په ډیران کې په ګولۍ تېرولو تېره شوه او ورته څوک پلان کې مې جي الله اکبر معاف مې که جي پته راته نه وه ما خو ډېره غټه غلطي کړې ده د الله په ولي باندې مې کار وکړو زه ته ما آزاد کړلی چې رالی یو سړی لاس اوچت کړی الله پلان کې چې کوم دی غلام جوړ شوی دی الله ته رها کړي الله د غلامۍ نه آزاد کړي نو ته په سر لاس کې خو الله آزاد کړم د غلامۍ چې ورته یو قتل هزار د الله عبادت کوه نو ورته به عبادت کو لاړې سوري ته ودرېده ورته یې پلان کیا ځان له دې راحت خوښ کو د نور په ځای سوري ته ودرېدلې دا د اولیاء مجلس थे पाकानो मजलिस थे निगाहो वली में ये तासीर देखा बदलते हजारों की तकदीर देखा दा अल्लाह वाला नजर च बचाओ लगे अगले गेदले खा शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह द फतहपुरी पर मस्जिद की इबादत की और चरऊ बवतो शपक घंटे ब मुसलसल इबादत पे कहो चबरूवतो दाग द मख न बनूर से सेदा यो स्पे वलाड़ दे और पागस्पिया नजर प्रेवतो د سپي ته چې به نور سپو وکتل سپی چې سپیسي کې غاپي سپي به پیدل نه رابلل د په وړاندې به په ادب کېناستل سر به ښکته کو نگاهو ولی میں یہ تاثیر دیکھا بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھا کاش چې موږ د الله والا نظر پیژندلې عمر د څه ویلې چې روح بیمار یې نه پیژني موږ بیماران یو موږ ته دا پته نشته چې زما د روح بیماري څه ده د دې بیمارۍ علاج څه دی डॉक्टर ये सोचते अस्पताल ही कम ज़्यादा दे इलाज से टाइम कीगी कम वक्त कीगी पसी कीगी तब पता रहता नश्ता इज्जतमंद मुसलमानों वखम नालम मख में डेर वागस्तन जमा इज्जतमंदो सासु मखी तमें खबर की खुदला कि इंसान द दो सीजन मजमुआ दा बदन रूह द बदन द इलाज डॉक्टर द तमालूम दे जिस्म वर्के वक्तम वर्के मिनतम वर्तके जालिम वर्तके सफारिशम वल्ला गोरी और द रूह द बीमारी इलाज द पता नश्ता डॉक्टर द मालूम न दे जमा इज्जतमंदो दा द नुकसान खबर द बदन बीमार ब मुर्शी और द रूह बीमार दा द जहन्नम खशाक द इंसान न जोड़े उस्ताद खदा چې د بدن علاج څومره ضروری دی او د روح علاج څومره ضروری دی دا پتا سو پرېدم تاسو خو خدا علاج کوي نه کوي څنګه چې د بدن د ډاکټر د پاره لګي کوشش کوي اجي صاحب د پلان کې بیمار د پاره کم ډاکټر خده پلان کې ډاکټر سټیم کینی پلان کې ټیم کینی پیسې سو دې دومره دې پدې پوښي نو د کرانګي با د روح د بیماری تپوسم کې ډاکټر بم ولا ګوري علاج بم ولا کې الله دې موږ او تاسو ته په سمجھ را نصیب کی او دا یو خبره مستاسو مخه ته کې خودله اوس د مانځنه بعد زمونږ چې کوم د جنکو مدرسه ده الته ان شاء الله العزيز چې څنګه ز فرض حکم زو زما الته زمونږه ختم بخاری شریف ته د بخاری شریف ختم ده تاسو ته دعوت ته زمونږ دا پروګرام د تیری جمعې نه وروسته چې کوم نه شو منګه ایمرجنسي په بنیاد باندې جوړ کو نو تاسو له دعوت درکو د قران د ناظری ختمونم پکشتا د ترجمه ختمونم پکشتا په 2 بجې به د قران کریم د ترجمه او د ناظری ختم شروع کیږي به ورسته ورپسې چې کوم ده ورپسې به ان شاء الله العزيز به بیانات سلسلوي او اخیری به ان شاء الله ختم بخاری وی دعوت ته دتا فاطمه خیلو کې پدی پوښن اوس فوري تور باندې ان شاء الله العزيز کوم مرګور الله وخت ور کړي غواړي چې د نیکانو په مجلس کې ناستو کی د پاکانو په مجلس کې ناستو کی اسه تاسو په دې جمعات کې دا دومره ټیم چې چا تیر کو د دې خپل ژوند ته پوسو کته خوشاله کو خپای وجه سره دا ستاسو د روح د علاج ځای دی اسپیټال دی الله پاک دې موږ تاسو ته د نیکانو صحبت را نصیب کی وصلی الله تبارک علی خیر خلق